बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुनको प्रोग्राम मशरक लीड के तासु ته هرکلې د ورسک ډیم نه یا په خیبر پښتونخوا کې د نهرونو جال چې کوم دی نو هغه ډېر زیات د پخوانه خور شوی دی او دا صرف نه د پیښور بلکې صوابۍ مردان همدغه رنګې نوخار دغه ضلعو کې چې کوم دی نو د دې ټول ورسک ډیم اوبه چې کوم دی نو دغه ځمکو ته ځي دې نه دغه ځمکې چې کوم دی نو هغه اوبه کېږي او فصلونه کرلی کېږي. په دې حوالې سره به نن د پروګرام لومړۍ برخه کې خبرې کوو چې آیا دغه نهرونه خو خور شوي دي ځای په ځای باندې ټول خیبر پښتونخوا کې تقریبا یا په خاص توګه باندې چې څومره میداني علاقې دي خو د دغې صفایي نظام څه صورتحال دی. په نوخار څه علاقه کې چې کوم دی دا اوبه څه کورونو ته ورغلي د هغې په وجه باندې هغه کورونو ته نقصان شوی دی دغه څومره کورونه دي دوی ته څومره نقصان شوی دی. په دې حوالې سره به د پروګرام لومړۍ برخه کې به خبرې اترې کوو. همدغه رنګې دا به هم ګورو چې آیا د دغه نهرونو له وجې یو طرف ته زمونږ کرونده چې کوم دی هغه خو کېږي لګیا دی فایده کېږي زمونږ زرعي ملک دی خو بل طرف ته که چېرې دغه د پلاسټک له وجې یا مختلف ګندونو له وجې دغه نالې یا دغه نهرونه بندېږي نو هغې نه څومره بیمارۍ او څومره مشکلات عام ولس ته جوړېږي. بل عام ولس هم څومره چې کوم دی په دې حوالې سره ذمهوار دي چې هغوی هم دغه ګندونه په دغې نهرونو یا په دغې نالو کې غورځوي د کوم له وجې چې ځای په ځای باندې دغه نالۍ بندېږي او همدقه ولس ته مشکلات جوړېږي. د پروګرام لومړۍ برخه ده او دویمه برخه کې او دریمه برخه کې به نن د پروګرام په دې حوالې سره خبرې کوو چې آیا خیبر پښتونخوا کې د کرونا وایرس له وجې لاک ډاون شوی دی او چې کوم لاک ډاون کې نرمي وکړی شوه د هغې په وجه باندې اختر کې بازارونو کې رش سیوا شو د اختر د پسته اوس هم کاروبار عام روټین کې چې کوم دی کولی شي په SOPs باندې عمل درآمد نه کېږي د هغې په وجه باندې خیبر پښتونخوا کې پاکستان کې د کرونا وایرس کیسونه چې کوم دي نو هغې کې هم ورځ تر بله اضافه کېږي 1 لک نه پاکستان کې د کرونا وایرس کیسونه سیوا شوي دي. بل طرف ته په هسپتالونو کې چې کوم دی خیبر پښتونخوا والې سره خبره کوو نو بیډونو هم چې کوم دی ډاکټران شکایت کوي چې کم شوي دي او د هغې په وجه باندې نور نوي مریضان چې څومره هم راځي چې د هغوی حالت کریټیکل وي هغوی حالت سخت وي نو دوی ځان سره بیا نشي ساتلی. اوس چې کوم دی څوک هم د کرونا ټیسټ وشي نو هغوی خپل کور کې کورنټین کېږي. دې نه وړاندې په شروع کې خیبر پښتونخوا حکومت کورنټین سنټر هم جوړې کړي وي کومې چې تر اوسه پورې هم قایمې دي. په دې حوالې سره به هم نن پروګرام کې خبرې کوو چې آیا څومره بیډونو کمی دی او دې سره څه نرسانو د لیډیډنګ هسپتال احتجاج هم کړی د هغوی وینا وه چې انتظامیې لخوا دوی ته چې کوم حفاظتي سامان دی هغه ورته نه ورکولی کېږي او دوی ته انتظامیې لخوا ویلی کېږي چې کوم عام ماسک دی چې کوم په 15 یا په 10 روپۍ باندې نن سبا کېږي هغې اچولی وي یا ورته هغه میلاو کړی شي د هغې په بنیاد باندې دوی ته ویلی کېږي چې تاسو د کرونا مریضانو خیال وساتئ. هغوی په دې حوالې سره احتجاج هم کړی وایه د احتجاج رښتیا که نه څه وجوهاتو د دغه نرسانو یا د پیرامیډکس چې کوم دي دوی څه مطالبات دي. دغه دویم او دریم برخه کې به د پروګرام په دې حوالې سره خبرې کوو. لومړی موضوع چې کوم دا هغه زموږ د نهرونو یا د دغه نالو له وجې ده چې کوم په پیښور یا په نوخار یا دغه رنګې د خیبر پښتونخوا نور میداني نهرونه خور شوي دي. په دې حوالې سره چې کوم دی نو دغه وخت په وخت باندې مونږ ګورو چې چېرته هم په خاص توګه باندې که مونږ پیښور کې نظر واچو ځای په ځای باندې چې څوم دي هغې کې پلاسټک یا دغه رنګ نور ګندونه خلک چې کوم دی هغه غورځوي. ډسټبین به پروت یا به دغه رنګ نور چېرته د ګندې پاڼې یو ځای مختص شوی هغې په ځای نه غورځوي خو خپل کور ماشومانو ته ویل که هغه په دغه نهرونو کې لړکوي د هغې په وجه باندې چې یو خو طرف ته د پلاسټک څومره استعمال سیوا شوی دی بل طرف ته دغه نهرونه بند وي یو طرف ته ترنه بدبو ځي بل طرف ته دغه لارې بندې وي یا که باران وشي یا که دغه رنګ نور څه مسله مو وشي نو همدغه اوبه بیا کورونو ته ځي. ډېر مشکلات ته نه جوړېږي. همدغسې د نوخار پیرپایي سیمه کې هم یو پیښه مخې ته راغلې وه څو ورځې وړاندې چې د دغې یو نالې بندیز له وجې یو شمېر کورونو ته دغه اوبه تللې وي. په دې حوالې سره د هغه ځي یو مقامي تن موږ سره موجود دی انجینیر ایمل خان صاحب هغوی سره به خبرې کوو د سکایپ په ذریعه باندې چې څه وجه وه څه چل شوی و او څومره مشکلاتو دوی ته او دا مسله حل شو که نه. ایمل خان تاسو ته پروګرام مشرک لیډ کې هرکلی وایو. السلام علیکم سلمان بھائی تاسو ډیره مننه چې تاسو څه دغلته انوایټ کړم او ایمل خان دا راته وایي چې تاسو دغه کومه علاقه ده څه وجه شوي وه چې تاسو مختلفو کورونو ته دغه اوبه درالې او د هغې د وجې بیا نقصان وشو. زه جی بیسیکلی د پیرپای کې اوسېږم نیو بابر کالونی په نوم باندې دا ځای مشهور دی چې زموږ د کورونه دي
او دا پټی دی چې نو هغه ته په 30 تاریخ د شپې ټایم کې د سیفن 2,23,000 ورته ویږي هغه بند شوی او اهلکارو صفای مفای نه وکړي هغه بند شو پکې د ښه زناوران لکه مړ شوي دا ټول پکې را روانو او هغه التا سیفن ډیر زیات لکه تنگ دی 2 فوټه سیفن دی نو چې کوم تاسو ته نمبر ویلو 2,23,000 هغه بند شو هغه د وجه التا پښتون چې کوم یو هغه ټول هغه مټي خوري والدینو هغه کې او خپل لار کوي نو مینټنس شته دی نو هغه د وجه د او رامات شوي ټول شپه وبې دي ټول شپه جی ازمو په کورونو را لې 4-5 فوټ زمو کورونو وب ولاړ وي ایمل دا سوړم بیزل چې د دلته دازې بنديږي نه جی نه دا خو دلته لکه اسی خو آن اینڈ آف هر دوه ورځ بعد دا سیفن کې دومره غند راشي چې هغه بند شي صفایي کیږي نه جی نو هغه بند شي خو دا میجر ایشوز چې دي او دا میجر ډیزاسترز د سلور زلو شو تقریبا لکه دا په کال کې هارډلی دا دوزل لازم راځي خو میجر ډیزاسترز پکې کیږي چې زموږ په دې علاقې کې زموږ خو شو کورونه ټول تباہ کړو جی نو د څومره نقصان شوی څومره کورونو ته نقصان رسیدلی دی او دغه کورونو ته څه نقصان رسیدلی دی دیوالونه پریوتي دي فرشونه خراب شوي څه چل شوی دی چې دا به تاسو فوټیج هم تاسو ته خوایم ته هر څه زموږ ټول کورونه ټول کې نو نوي کورونه چې چاله مبارکیان غشتي جی او هغه کورونه لا تراغلي نو هغه ټول کورونه تباہ شو لاړو چې کم ټایلونه ماربلم کړي وي جی هغه لاړل پکور کې لوی درسونه راغله او چتونه جی کریک شو نو لکه تاسو خپل سوچ پدې شو په هر انسان په مهنت پور جوړي او هغه کې چې یکدم د فلډ راشي او د ډپارټمنټ د غفلت د وجې چې دغه سي غراشي فلډز وغیرہ صفای نه کیږي نو هغه د لاسه دا ټول لکه عوامي متاثر کیږي او دا ټول کورونه د لاسه مسؤلیت چې څومره خواوش او ټول تباہ کړی دي دیوالونه کریک کړی دي او ټول تنه خالی کړي پوکلا شي دي کورونه ټول لکه اني ټایم را غورځي دي شي او دغه یو نالي لوجه عمل څومره کورونه خراب شوي دي تعداد څومره دی چې دا څه خو تقریبا 15 کورونه جدي 15 او هغه نه اخوام او بتلی دي خو هغه طبيعه د سپټیو نو هغه د وجه اپټو کې خو د زیونه نور مخ کې نو اقل ته بچوي دي نور مخ کې چې لکه کیلومتر 2 کیلومتر پورې جو بتلی دي لکه سوچ کوي 6 اورز کنټینیوسلی چې دا او به کې سوچ کوي دا بسمره تبعی کوي صحیح نقصان شوی دی عمل تاسو مونږ سره موجود صحیح مونږ رابطه شوي د صاحبزاده محمد شبیر صاحب سره چیف انجینیر دی د محکمه اریګیشن شبیر صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو مهرباني جی السلام علیکم وعلیکم السلام دا راته وایي چې د یو مقامي تند د غزي اوسیدونکو نور هم خلک ګیله کوي چې دلته کې د صفایي نظام ټیک نه دی د نوخار چې کوم دغه علاقه د پیرپایي د هغې په وجه باندې تقریبا 15 کورونو ته نقصان رسېدلی دی دا صفایي نظام ټیک نه دی که نه څه وجه ده جي چې دا دغسې دا ناله څلورم پنځم ځل بندیږي داسې ده جي چې هلو جی اورم جی تاسو خپل خبر جاری وساتئ دا پیرپایي دا کومه علاقه ده چې دا زموږ ته د نیر بالکل ټیل اینډ دی چې کوم ته آخري سر وایي جی دلته زموږ نیر تقریبا ختم شي نو دې ځای ته چې اوبه کمې دي نو هغه ټولو کې کم مقدار اوبه دی نیر کې پاتې زیات سے زیات یو ټیوبویل اوبه به میکسیمم یا 2 ټیوبویل اوبه به نیر کې فلو کوي هغه ټیل اینډ باندې پیرپایي سره جی نو دا تاسو ته پته ده چې دا نیر کې دا تاسو چې کوم هغه علاقې خلک دي ته پته ده چې د کالونه په دې نیر کې د اوبو تکلیف او هغه دپاره دا منصوبه حکومت جوړه کړې ده په دې باندې اربونو روپیو لګېدلو دا نیر تیر 15 کالونه پیرپایي ته او ازاخیلو ته د علاقو ته بلا رکاوټ اوبه راشي دا چې کوم روز د واقع ذکر کوي ما تاسو ته تصویرونه هم شیر کړي نو تا دومره لږې اوبه دي چې موږ سره په دې کې زمیندار صاحبان او دا کلو هغه چې دي هغې هر قسم ګن خپل چې دي خزلې په نیرونو کې غورځېږي نو چې اخره کې نیر لاړ شي نو لږ اوبه نو هغه دا چېرته دا خزلې یا دا شی ونښلي او هغه سره لږ رکاوټ جوړ شي دې مقام
دې کې هم دا چې تاسو متفقینم کولی چې مرشیم خلک چې کینر ته واچي نو هغه چې تنخته او د چوټر وځي بارانیم هغه اختر وځي نو یو روز نیم په چې هغه خطو سره سلګي ډېر په اوریدلی خو په بیا د مچې د تمره ډېر او نه دي چې کوم او سره چې تسهیلاتي حالات شي دا د سفرنی غټ لګي او نو په حال د خلکو چې څنګه موږ ته اطلاع وشو د پر خپل موقع باندې راړم یو ځای صفا کړو اوس نه چې دې په صفا سوتره په خپل یو خپل هغه ته ایګه ته اوپر راسي او ان شاء الله شبیر صاحب دوی دغه ګیله کوي چې کوم ځکه دلته یو ځکه چرته پایپ لګیدل دی هغه ډیر زیات نری دی پای باندې لګ غن هم کدل ته کې ماشینو بیا کد لګ وبس یواشي د دوی کورونو ته زی نو دې سره طریقه کار نه کیږي چې دغه مسله حل شي ګورې دا پای خور د سره ورسره دی چې الته د تا سایفن وي ا پایپ چې کوم دی چې تاسو ته ویل چې دې کې دا د ټرال ټیل دی نو په ټولو نه کم او په اخره کې راځي د یو ټیوبل نیم نو هغه ته چې کوم په پاسپورت لپاره کمپریشر یا پکار دی نو هغه سایز مطابق پایپ لګیدل دی هغه نه چې تاسو له پایپ ولګای نو بیا هم څه فائدہ نه ولې چې بیا او هغه پریشر نه جوړي چې د خپل سایفن ایکشن وشي او په پاسینو په بیا هم ته ولاړی نو ویلاس کې نه جوړي نو دا څه هغه نه دا خو دې کې زما ریکوست دی خلکو نه دا ده چې د کوم علاقې اوسیدون کې خلک دي چې زما خو جی په نیر باندې چې کوم مالی وي هغه سره په یو مالی په سر باندې کم از کم 5 کیلومتر علاقه وي جی نو هغه ان کیس نه رسیدلې او د دې خو شو علاقې سره به نو دي ته پته یا هغه ته اطلاع کی یا زموږ ته اطلاع کوي یا د عوام په خپل مهرباني وکي هر یو سړی ذمہدار دی بیلچا وسره دا مهرباني دی کی تو جو وسره نیر دي چرته څه خدل مدل مختی نو اپنی مدد آپ کے تحت ہم روبا سینوتے سب هم ډېر د دې مشکورو او د دې د مسایلو غو تاسو سره څومره عمله موجود ده دغه پیرپای علاقې کې چې هغه دغه مینټیننس یا د صفایي خیال ساتي زما سره چې دا چې کوم د ګریویټي کینال نهر دی د 2,26,000 فٹ لمبائی ده جی اور دا سٹارٹ کیږي ورسک ډیم نه جی جی 2,26,000 فٹ چې دی جی د تاسو وګورئ دا تقریبا 75 کیلومتر خوشو کې 70 کیلومتر لنګ جوړ شي دي او په دې 70 کیلومتر کې ما سره چې کوم د بیلداران د نهر هغه باندې دي جی نو هغه زیات نه زیات 15-20 کسان دي او هغه هم د خپل بیل بیت هغه راځي نو د پرپای الکه کې ما سره په خالي د نهر نه د سره په چینه رونه هم دي نو ټول ما سره 15-16 کسان دي چې کوم ایوریج وګورئ نو 4-5 کیلومتر هغه سره یو سره علاقه راځي شبیر صاحب یو جرنل مسله مونږ ګورو چې خلکو کې شعور نشته دی هغه اولی دغل تګندونه دا یو خامل نه دی مونږ هم دا کریټیسایز کوو خو اریګیشن محکمه په خیبر پختونخوا غټو ښارونو کې دغه نهرونو نظام خور شوی دی تر اوسه پورې څه اویرنس داسې څه کمپین چلولی دی که مونږ پېښور کې وګورو دلته کې هم خلکه نهرونو ته ګند غورځوي څه داسې قانون شته دی چې چاته سزا ورکولی شي چې ځکه چې هر تن خپل کور نه ګند راولي همدغه نالو یا نهرونو کې بندوي او د هغې په وجه باندې بیا دونه غټه مسله جوړیږي ډپارټمنټ ته هم او خلکو ته هم جی دیکھیے جی قانون هم موجود دی جی اور بل چې دی په لوی ښاریو کې اوس حکومت چې دی دا لوی کمپنۍ جوړې کړې زه دې کې اول تاسو ته دا شی ښکاره کړم چې دا نهر محکمه او دا نهر مونږ خلک چې یو نو مونږ په خپله د دې متاثرینو کې راځو دا خزلې جولي یا ګند ولي نهر ته نو دا ما ته نقصان رسوي زما نهر ته نقصان رسوي جی نو زه چاله سزا ورکولو په ځای مونږ حکومت ته دا شیونه کړي دي کمیټه اوس جوړې شوې دي چې د دې سیس تدارک پکار دی او د دې سیس تدارک په هغه ټایم کېږي چې یو خلکو کې شعور راشي او بل ته خلکو ته د دې متبادل نظام ورکړي شي اوس هر سړی لاړ شي نهر په غاړه روډ جوړ دی په هغه خپل کور جوړ کړي نه هغه نه تپوس ته چې وایي ته لکونو کروڑونو کور جوړوي او د خپل څښا اوبه چې دی نهرونو تاسو ته ځان له بندوبست ولې نه کوې نو دې سیس دپاره تا جی چې تاسو سره څه داسې سخته سزا شته داسې جرمانه شته دی یا په چا لګېدلي دي تر اوسه پورې سیکشن چې واخیستی شي نو خلک به خبر شي که نه تاسو اوس هم خلک خبرولی شي دغه سکرین په ذریعه زه
تک خبره ته راتلم چې دا اکشن اخیستل چې دی جي دا د ټي ایم اے او دا بلدیاتي نظام صدا ولې چې د بلډینګونو منځوري او کورونو منځوري او د دې سيزونو دا د هغه امپیکټ راځي ما سره د دې لپاره هیڅ قسم نشته. ما اول به دا اکشن اخیستو چې کله ما سره کنال مجسټریټ سي نظام به او دا تاسو به ورته اول موږ سره چې خپل مجسټریټان کو او موږ باقاعده موقع باندې به اکشن اخیستو خلکو ته په انفورچونیټلی دا 2001 نه بعد چې کله دا بلدیاتي نظام راغی او دا مجلسي نظام ختم شو نو زموږ سره د اختیارات ختم شول. نو د کې هم خپل کوشش ته حکومت هم لګیا دی چې زره دې لپاره اوس چې د شي دوټه سو کوم ما د لپاره کوم لار دا غدا چې زما عدالت ته زما سي وجج عدالت کې مقدمه کوم نو تاسو به خپل خبره چې یو خزر اچول والا د لپاره چې زو عدالت ته زما وکیل بس دې سم ورغه مقدمه کوم ورغه له ثبوت پیدا کوم نو دا خو بیا مطلب دا چې قوانین کوم مسله شته تاسو موږ سره شبیر صاحب موجود اوسئ عمل دا راته وایي چې شبیر صاحب خبره خو تاسو واورئ دا غي لګیا چې څومره مسله دا کسان هم شته د صفایي کوي ورځ نیمه پورې یو ورځ پورې دا بندو تاسو مقامی خلکو ته نقصان ورسېدو خو تاسو غنئ چې دغه آبادي هم د دې ذمہواره ده چې دوی هم دغه نالو ته گند غورځوي. یاره جی زمونږ سایډ په لاره د تاسو ته دا وایم چې نهر کې زمونږ اول بدل زه خپل مثال درکم مونږ خو چېرې په دغه نهر کې ګند نه دی غورځولی ټیک شو جی بقا خبره د شهبازګړ نه راځي زموږ سره جوخ کې کله دی هلته پکار دی چې دی له پکار دی چې دی د هغلته څه جالونه ولګوي چې د اسخا مردارې د سیفن بله نه راځي ټیک شو جی بله خبره دی کوله د هغې شبیر صاحب د اهلکارو کوله دا بلداران خو جی ما 6 غنټې کالونه کړي دي 6 غنټې د شپې ټیک شو جی یو قسم باونه کتو زموږ مقامی خلک دي زموږ رشتہ داران وروته موږ سیفن کولاو کو تاسو وته کال نه اختر پورې باندې کولو کنه اختر پورې کو صفای ته نشو راتله نه جی نه د اختر نه بعد جی دا غشوي دا لکه د اختر زما په خیال چې درې مورز شي وکسي حساب وغه نه بعد دا خبره ده او مقابي خلک دي لکه هغه هم چې کوم بلدارانو هغه هم هغه په دې کلی کې اوسېږي په پیرپای کې صحیح ټیک ده چې نو لکه چا ټلیفون نو چاتو نو موږ ورته دومره کالونه وکړل بیا چې موږ خپل سیفن کولاو کو لکه زموږ د رشداران شو زر وسره پرسنلی خپل ز شوما چې موږ کولاو کو هغه نه بعد بیا دای چرتا 11 وی ک 12 بجې دی بیا راغلل دی بیا کالم پک کو نو هغه ټیم خو دی ټول تبعی کړي وا د کروڑو روپو نقصان خو جی هغه ټیم شوی و مونږ ته ټیک ده چې نو صرف دا سټیفون چې دی دغه جړ دی دغه ختمول غواړي زمونږ پهله مطالبه دا پروټیکشن وال جی ورکول غواړي ټیک شو جی زه د سیګمنټ سره جوخت پروټیکشن وال تھرو اوټ ورکول غواړي چې دا او په فندر وړي چې یو عام زموال اسی چرته د عام شهري په او د توګه باندې چرته تاسو کمپاین کړی دی چرته مسجومات کې اعلان کړی دی یم چرته سیاسي خلک په دې کې انوالو کړي دي بلدیاتي نمائندګانو په دې کې انوالو کړي دي چې راشي دا یو مسله ده خلک دلته کې گند غورځي دغه په وجه باندې به مونږ ته نقصان رسي جسو زله مونږ خلکو ته هم ویلي دي مونږ مشرانو ته هم ویلي دي مونږ حکومتي خلکو ته هم ویلي دي مونږ په لیټر هم کړی دي چې خو په هغه باندې اس عمل درآمد شوی نه دی مونږ لګیاو بار هم دغه وایو او دا ز چیف انجینیر سیف تم دغه ریکوست کوم چې یاره زموږ دغه کمی مسلې دغه سیفن د وجه ټوړيږي چې دا ختمي کیدی او مونږ ته چې څومره لکه زوس لیاقت خټک سیف د خپلم د نوخار نه دی جی ټیک شو جی هغه هم دا ریکوست کوم زموږ مشران دغه ځای نه پاس شوي دي دغه ځای نه خو اوټ هغه دی چې خو پاس شوي دي هغه ته پکار دی چې دا غي ډیره لویه مهرباني چې هغه مونږ دغه مسلې نه وباسي چې انجینیر شه مونږ سره په لاین دی دایله مونږ ریکوست کوو شبیر صاحب او صفای کول صحیح د عمل تاسو په لاین اوسئ مونږ سره شبیر صاحب مسله خو شوي د نقصان هو شوی دی دغه کورونو ته چې کوم نقصان ورسېدو دا دغه سیفن یا دغه نالې له وجې رسېدلی دی دا نقصان ډپارټمنټ اوس پوره کولی شي شبیر صاحب تاسو زما आवाज اورئ جی زه اورم جی ما دا عرض کولو جی چې کوم نقصان شوی دی 15 کورونو ته دغه سیفن یا دغه نالې له وجې شوی دی دا ډپارټمنټ دا نقصان پوره کولی شي اوس ګوره چې ما ته عرض کوو چې دا خلک دا محسوس کوي چې د دې واقعي نقصان شوی دی نو دې دپاره د حکومت ریلیف محکمه او ډیپټي کمشنر چې دی چې دا
دې ته دا اختیار دی دې دلته خپل درخواست ورکړي شي او چې هغه راشي اسسمنټ وکړي نو صوبایي حکومت په دې لپاره دا ډیمیجز په دوبس کې محکمه پاشي د شي ګولې موږ سره دا څه اس قسم فند نه وي زما ارث دا چې د تاسو د بلمه چې د زما دا نمبر ورکه څه قسم آینده تکلیفي څه ټایمې دی بس چې څوک ویدار یا څوک نه کنټیکټ کی ما سره دې کنټیکټ کوي په دې ورسک روډ کې په کبابیانو کې زما دفتر دی دې مهرباني وکړي په خپل د یو ورځ راوړي تشریف دی راوړي دې سم مسایل دي التبکینو موکبه مګورو او داغه د تدارک لپاره چې سم ممکنه کاروایی کېدې شو ان شاء الله ضرور وکړو موږ سروس ډیلیوري ډپارټمنټ او زموږ کار دا دی چې موږ د خلکو ته خدمت وکړو د دې د ورسو د دې بهتره د لپاره ده او هغه موږ شریف هم نه غواړو چې هغه د الټا دي د لپاره د شر یا د فساد یا د تکلیف یا د نقصان ذریعہ دی وګڼل شي صحیح دې موږ د لپاره موږ د هر طرف ټایپ ورته حاضر ما سره دی برای راست رابطه کوي او راځي د ما لپاره صحیح ډېره مهرباني صاحبزاده محمد شبیر صاحب ډیره مهرباني چې تاسو وخت راکو پروګرام کې مونږ سره شرکت وکړو کتونکو خبرې تاسو واورېدې صاحبزاده عبدالقیوم صاحب مونږ سره چې پلاین هغه دغه خبره وکړه دغه مسله ده مونږ ټرای کوو که عمل مونږ سره پلاین باندې موجود دي نو هغه نه به یوه پوښتنه کوو خو چې شته و که نه څه نیټورک کې بس مسله راغلي اکثر هم دغسې څه مسلې کتونکو بهرحال که بیا هم عمل صاحب مونږ سره نه دي هغوی هم ډیره مهرباني چې پروګرام کې مونږ سره شرکت وکړو دغه مسله چې کوم ده نو هغه حل کول غواړي او انجینیر صاحب ویل چې دغه پلیټ فارم هغه کلاو دی څوک هم راتلی شي دغه دپاره خو بیا هم زه دا وایم که یو طرف ته د ډپارټمنټ یا د عملې دې نه بغیر دغه د هغوی ډیوټي ده د هغوی ذمهواري ده چې څومره هم نالي دي یا څومره هم نهرونه دي هغې صفایي په وخت باندې ممکنه کي او د هغې په وجه باندې چې بیا خلکو ته کوم مسایل دي که په لارو باندې تیریږي یا که هغه یو ځینې بل ځای ته ځي او لارې او کوڅو کې دغه اوبه ولاړي د هغې په وجه باندې بدبویي خورېږي او یا د هغې په وجه باندې بیا د خلکو کپړې خرابېږي یا دغه رنګ څومره هم مشکلات دي چې هغه د دغه اوبو له وجې جوړېږي مونږ ګورو اکثر په پېښور کې هم چې څومره نهرونه دي خلکه د خپل کور نه بهر راوځي چېرته کې ماشومانو ته ګند ورکړي او هغه همدغه نهر کې په اسانۍ سره وغورځوي چې بیا ګورو نو یو نه یو ځای کې دغه ګند جمع شوی وي او د هغې په وجه باندې بیا په هغه ټوله علاقه کې ګنده بوی یا بدبویي چې کوم دی نو هغه خورېږي دې نه علاوه که چېرې باران هم وشي په خاص توګه باندې مونسون یا برسات چې کوم موسم دی نو هغې په وجه باندې بیا مونږ ګورو اکثر پېښور کې په سړکونو باندې په فوټونو اوبه چې کوم دی نو هغه ولاړي ټرافیک په ګنټو باندې جام وي د خلکو کورونو ته اوبه ځي یا لاندې تهخانو ته اوبه ځي چې هلته کې څومره هم قیمتي سامان پروت وي هغه خرابېږي بیا هم دا خلک په حکومت باندې هم تنقید کوي چې حکومت د دې صفایي نه کوي یو طرف ته هغوی هم د دې ذمهوار دي خو بل طرف ته زه هم یو بحیثیت یو وګړی د پاکستان یو ذمهوار تن چې ګند کوم دی هغه په سړکونو باندې یا بې ځایه یا په دغه نهرونو کې نه غورځو مونږ ګورو نن سبا د پلاسټک استعمال په لسچنده باندې سیوا شوی دی او د هغې په وجه باندې چې کوم دی دغه ګندونه سیوا کېږي هم دغه نظام هغه رنګې یا تر اوسه پورې نه دی جوړ یو د خلکو بل څه کمزورۍ چې کوم دي نو هغه د حکومت یا دغه اهلکارو له وجې جوړې شوي دي او بیا هم دغه ده چې په کروڑونو روپو باندې نقصان کېږي اوس دغه یو ناله په پیرپایي کې چې کوم دی وړه ناله بنده شوې وه تقریبا یو ورځ پورې او د هغې د وجې 15 نه 20 کورونو پورې نقصان رسېدلی و تاسو وکتل په دې فوټیج کې هم چې دغه کورونو کې درزونه راغلي دي او څه دیوالونه پکې هم پرېوتي نو که چا نوي کورونه جوړ کړي هغه هم خراب شوي دي لهذا دغه د ټولو ذمهواري جوړېږي چې په دې باندې حکومت سره هم مرسته وکړو حکومتي ادارو ته هم پکار دي چې خپل ذمهواري پوره ترسره کوي پروګرام کې وړې شندمې وخت شوی دی پروګرام به جاري و دې پسې به راځو د کرونا په حوالې سره به جایزه اخلو چې څومره بیډونه کم دي او تر اوسه پورې نرسان یا پیرامیډکس چې کوم دی هغوی احتجاج ولې کوي مونږ سره اوسئ وړه شندمه اخلو ګران کتونکو پروګرام مشرق لیډز کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی کورونا وایرس ټوله صوبه کې تقریبا خور شوی دی د کوم نه چې په زرګونو خلک صرف خیبر پښتونخوا کې متاثر شوي دي د دغه تعداد ورځ تر ورځه سیوا کېږي یو طرف ته که په هسپتالونو باندې لوډ سیوا کېږي نو بل طرف ته خلک هم په ګڼ تعداد کې مونږ ګورو چې دغه کورونا وایرس له وجې په حق باندې
رسیږي. دغه هسپتالونو کې ډاکټران صاحبان وایي چې څه بیډونو هم کمی راغلی دی چې کوم تعداد کې اضافه شوي ده. همدغه رنګې چې کوم حفاظتي سامان دی نو په هغې کې هم دوی ته هغه سامان نه رارسي چې کوم حفاظتي کټس دي یا ګلوز دي یا دغه رنګې N95 ماسکونه دي یا دې نه علاوه چې نور څومره ضروري سامان دی هغې کمی دی او د هغې باوجود دی د کرونا وایرس چې څومره متاثره سخت مریضان دي چې چا حالت تشویشناک وي هغې دیکبال یا د هغې کتنې دپاره یا د هغې خیال ساتلو دپاره دوی ته ویلی کېږي چې تاسو ورشئ. په دې حوالې سره تېره ورځ په لیډینګ هسپتال کې یو احتجاج وشو چې د هغې دا غوښتنه وه چې هسپتال انتظامیه دې موږ ته هغه حفاظتي سامان راکوي چې کوم د کرونا وایرس نه بچ کېدو دپاره استعمالیږي او دوی به په ښه طریقه باندې بیا د کرونا وایرس مریضانو خیال ساتي. د ډسټرکټ نرس اسوسییشن چې کوم دی هغه په دې حوالې سره یو بیان هم جاري کو. دغه بیان څه دا اورو بیا راځو دغه موضوع به مخ په وړاندې بوځو. अस्सलाम वालेकुम, मैं शाइस्ता जदून फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग एसोसिएशन पेशावर से. जैसा कि एक लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में प्रॉब्लम है, वहाँ पे नर्सेज जो है उनके पास N95 मास्क एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो अवेलेबल नहीं है. नर्सेज जो है इस टाइम वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं जिसकी हम लोग मजम्मत करते हैं क्योंकि उनको कोविड-19 पेशेंट के लिए विदाउट मास्क एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ड्यूटी के लिए कहा जा रहा है और वहाँ पे कोई भी इंतज़ामिया मौजूद नहीं है. मैंने भी जो हॉस्पिटल इंतज़ामिया है उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी से मेरा राब्ता नहीं हो सका. मेरी फ़िलहाल ये रिक्वेस्ट है कि नर्सिस को जल्द से जल्द वहाँ पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएं ताकि नर्सिस को इन्फेक्शन की तरफ प्रोन न किया जाए, क्योंकि अगर एक नर्स जो है वो इन्फेक्शन को प्रोन होती है तो उसकी वजह से जो दूसरे पेशेंट होंगे वो भी रिस्क पे जाएंगे एज वेल एज जो पेशेंट की फैमिली है जो वो भी रिस्क पे होंगे और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं जो नर्सेज हैं उनकी फैमिली जो है वो भी रिस्क पे होगी. तो इसलिए अगर हम कुछ प्रोटेक्टिव मेजरमेंट यूज़ करके अगर हम किसी की लाइफ को सेव कर सकते हैं तो हमें फ़िलहाल वो चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि हम किसी की लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें. जी کتونکو تاسو د دغه ډسټرکټ اسوسییشن چې کوم نرسان دي د هغې نرسز دي د هغې خبرې تاسو واورېدې. دوی دغه شکایت کړی چې لیډینګ هسپتال کې څومره هم نرسان دي یا پیرامیډیک سټاف دی نو هغوی ته هغه بنیادي سهولیات نه دي میسر چې د هغې په وجه باندې دوی بیا د کرونا کوم وارډ دی هغې ته دوی ځي او د هغه مریضانو خیال ساتي. نو دغه چې کوم دی ولې نه ورکولی کېږي یا دې خبرې کې څومره حقیقت دی نورې خبرې کوو. موږ سره شایسته جدون هم د ټلیفون لارې موجود ده. شایسته جدون پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. تھینک یو سر سو مچ. دا راته وایي جي چې کوم تاسو دغه ویډیو پیغام جاري کړی او په سوشل میډیا باندې هم موږ واورېدو څومره حقیقت دی خبره کې چې د لیډینګ هسپتال پیرامیډکس یا نرسز ته دغه بنیادي حفاظتي سامان نشي ورکولی؟ سر دا خو 100% ټرو خبره ده. دا 3 days back دا پرابلم چې دی دالته لیډینګ کې دا شوي البته چې کوم نرسز دي هغې سره چې کوم پرسنل پروټیکټیو اکوپمنټ هو هغه اویلیبل نه و جی. چې کوم پیشنټ هو آئسولیشن وارډ کې کوم چې پازیټیو کیسز دي البته هغې نرسانو ډیوټي او هغې سره دا چې کوم اکوپمنټ دی هغه بالکل نه و. هغه ټول ته ریکویسټونه وکړو تقریبا هغه چې ماښام ټایم کې هغه ټول ایڈمنسټریشن ته کال وکړو هر طرف ته لیکن چا هغې ته پرووایډ کړی نه دی. بیا 2 بجې اکسټرې هغې ته دغه څیزونه میلاو شوي دي. نه اسپتال کې دغه بنیادي سامان چې و که کټس دي که هغه N95 ماسک دي دا موجود نو که نه سټاف نو موجود چې د هغې په وجه باندې دوی دغه آیسولیشن وارډ ته نشو تللی او دوی په احتجاج باندې مجبوره شو؟ هغې سره سامان نه و. چې کوم سټاف اویلیبل و لیکن هغې سره سامان نه و چې دا اوس یو افیشیل نوټیفیکیشن هلته شوي دي هغې کې لیکلی چې تاسو ته چې کوم دا شیلډ اور ماسک وغیرہ ملاویږي هغه به تاسو 15 days لپاره تاسو به استعمال کوئ. دا خو ډسپوزیبل ماسک دی. دا خو اکارډنګ ټو سټینډرډ
دا تاسو ون ډے باندې زیات تاسو استعمال کولی شئ. دې نه علاوه تاسو چې کوم ټیک پټي وي تاسو به دا سیزونه ډسکارډ کې الګ تاسو بهر وي هغه وی چې تاسو دا بار بار به استعمالوي 15 ډیز لپاره. دا خو یو ډېره ټیپیکل خبره ده چې کله موږ دا هیلث امپلایز ته فیسیلیټیز نه ورکو دې په وجه نه چې کوم دا آؤٹ ریټ کې دا زیاتېږي انفیکشن ریټ چې دی هغه ډیفینیټلی هغه انهانس کېږي. او دا خو ډېره کریټیکل سچویشن دی نرسز لپاره ایز ویل ایز چې کوم ډاکټران دي کوم هیلث کیر پرووایډر دي تاسو خو پته ده نرسز چې دي هغه ډېر ډایرکټلی انوالو د پیشنټ کیر کې او هغه ته چې کوم اکوپمنټ دی هغه پکار دی صرف اوس دا پرابلم نه راځي صرف یو مین هاسپټل دا خبره نه کومه اوس موږ سره کوم نور هاسپټل دی هغه کې چې کوم فیسیلیټیز دی هغه سفیشینټ نه دي. هلته پرون موږ سره چې کوم پیشنټ و اعتباد کې یو پرابلم شوی دی هلته اکسیجن بالکل ختم و اکسیجن نه و هغې په وجه نه خلک وروسته و ٹھیک شو او چې کوم موږ سره وینټیلیټر دی هغه سفیشینټ نه دی او دا چې کوم چیزونه دي دغه پلانینګ پکار دی ځکه چې تاسو شایسته چې کوم LRH والا مسله ده دلته کې انتظامیه سره چې دغه نرسانو یا دغه رنګ پیرامیډیک سټاف خبرې نه وي شوي هغه څه ویل تاسو ته؟ ما خو هغې ټایم کې ما نرسنګ سپروایزر چې کوم آن ډیوټي و هغې سره ما هغې ټایم کې کانټیکټ وکړو هغه بي دا خو لګیا ما ځکه چې هغه تقریبا 1 بجې ایکسټرا ټایم وکړه ما ته څنګه کال وکړو چې هلته دا فیسیلیټیز نشته او یو بجې او هلته خلک په سټرایک باندې دي. صحیح شایسته تاسو موږ سره په لاین اوسئ زموږ رابطه شوې ده د LRH یعنې د لیډي ریډنګ هسپتال ترجمان محمد عاصم صاحب سره. عاصم صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. ډیره مهرباني سلمان ثانک یو. عاصم صاحب تاسو خبره واورېده چې کوم نرس اسوسییشنز دي هغوی ګیله کوي چې هسپتال کې کوم حفاظتي بنیادي سامان دی هغه نشته دی. واقعي دا خبره داسې ده که نه څه وجه ده؟ جی بالکل ما لږې شانتې د دې خبرې واورېدې د میټینګ باره کې نو زه به صرف لومبۍ کې دا ووایم چې مونږ نن هم نرسنګ ډایرکټر او چې کوم سټیک هولډر دي د نرسنګ ډپارټمنټ زموږ د LRH جی هغې سره مونږ نن هم میټینګ کړی دی بلکې زموږ ډیلي د 10 نه والا 12 بجو پورې دې سره یو میټینګ وي ټیک شو په هغې کې مونږ د بالکل اوپن فورم وي لکه دا نه چې یاره مطلب هر څوک پکې خبره کوي. نرسنګ ډپارټمنټ ته مونږ ډېر زیات پرایورټي ورکوو ډېر زیات سروسز دي په دې کووډ-19 چې کوم کرایسس دی مونږ منو بالکل دا ایشو چې کومه روچته شوې ده سپیسیفیکلی زه به په هغې باندې لږه خبره وکړم. جی زه به لږ شانتې بیکګراؤنډ ووایم چې دا یو ډېر یونیک عاصم صاحب خبره به سمرایز کوئ ټایم مونږ سره کمی دی. ټیک شو ها مونږ صرف او صرف زمونږ انتظامی د LRH خاص کر نرسنګ ډپارټمنټ ته یا نور چې کوم په کووډ کې میډیکل ډاکټران دي یا نور دي هغې ته موږ صرف دا ریکویسټ کوو چې تاسو کیرفولي دا PPE کټس او N95 یوز کوئ. نو هغوی خو دا وایي چې موږ ته د N95 ماسک په ځای باندې عام هغه 10 پورې ماسک راکول کېږي. بالکل غلطه خبره ده زه بالکل ډینای کوم په کوم کووډ کمپلیکس کې په کوم ځای کې چې کرونا پازیټیو پیشنټس دي هلته N95 نه بغیر شایسته دې خبرې کې څومره صداقت دی؟ عاصم صاحب تاسو شایسته خبره وایي هغې همدغه ګیله وکړه. زما خبره صرف پوره کړي په کوم کرونا پازیټیو پیشنټس چې چېرته دي په کووډ کمپلیکس کې که هغه په ICU کې دي که په کووډ کمپلیکس کې دي هلته N95 نه بغیر که څوک ځي نو موږ یې نه پرېږدو لکه مطلب انتظامیه نه پرېږدي ټیک شو. باقي چې کوم سسپیکټډ وارډ دي په هغې کې تاسو کې N95 یوز کولی شئ. خو چېرته چې پازیټیو پیشنټس دي ډیفینیټلی دا زموږ ذمهداري ده او موږ چې کوم دی هغې ته N95 ماسک که څوک نه اچوي نو موږ یې ولا په زور ورکوو چې دا به تاسو اچوئ. باقي د هغې د یوز خبره ده د انتظامیې دا بالکل ذمهداري جوړېږي چې د مس یوز د PPEs او د ماسک چې کوم دی هغه ځکه چې ګوره لیمیټډ ریسورسز دي د N95 لکه مطلب قیمت دې ټایم کې اول ملاویږي نو چې ملاویږي نو چېرته 3000 او چېرته 4000 بیا موږ لکه ورکوو دا زموږ ذمهواري ده. ما خو زه بیا بار دا وایم چې کووډ کمپلیکس کې څوک هم کار کوي هغه بغیر N95 کوم ځای کې چې پازیټیو پیشنټس پراته دي هلته کې N95 نه بغیر موږ یو نرس یو ډاکټر هم نه پرېږدو. جی شایسته تاسو ویل غواړئ عاصم صاحب په لاین موجود دی موږ سره. اوس هم نوټیفیکیشن پراته دی نوټیفیکیشن دی هغه وی چې تاسو چې کوم شیل دی هغه به تاسو ټوله خراب کو یا مات کو تاسو به 2000 روپیز تاسو به ورکوي. دا حالات دی او هغه وی چې څوک کار نه کوي هغه بس دې طرف دي ٹھیک شو خلک چې دی هغه لګیا دی هغه ډیزاین کوي. سلمان دې په دې لکه شانتې ریپلای به زه ورته ورکول غواړم ریسپیکټفولي ته دی وایي ښه جي تر ننه پورې د چا نه هم پیسې موږ نه دي اخیستي لکه دا ګوره څنګه بیا به زه وایم چې حالات داسې دي ټف د ایډمنسټریشن
कल इंसान नोटिफिकेशन की आगे की कम से कम ताकि वो गोरी दी नोटिफिकेशन किसका इम्पैक्ट थी ददी नोटिफिकेशन जरूरत वल राहो ददी नोटिफिकेशन जरूरत ذکر راهو چې زمونږ ډیر زیات پی پی ای کټس او زمونږ N95 ماسک غیر ضروری استعمال شوی دي which cost us لکه مطلب ډېرې پیسې نو دا غي یو کیرفول یوز لپاره مونږ جست یو نوټیفیکیشن وکړو ور تاسو لپاره پکار دي کنه بینګ نرس تاسو لپاره پکار دي چې تاسو کیرفول یوز کړئ دا هاسپټل چې کوم ریسورسز دي هغه پی پی ای کټس دي او کا ماسکس دي رومبه تاسو لپاره تاسو وایي چې هسپتال کې څومره نرسز دي یا پیرامیډکس دي هغه استعمال صحیح نه کوي نه زه دا نه وایم خو لکه ګوره د انتظامی دا فرق جوړیږي چې دې ټایم کې ګوره یوز شوي دي لکه زه ټول نه یادوم خو مونږ ته داسې قسم له دغه راغلي دي چې بالکل پی پی ای کټس کم دی په بعضې ټایم کې ضایع شوي دي غیر ضروري استعمال شوي دي ټیک شو نو د هغې د څه مونږ دا نوټیفیکیشن مونږ دې دپاره کړی دی چې کوم خلک د دې واقعي حقدار دي چې هغه د دې نه محرومه پاتې نه شي ټیک شو لکه د دې نوټیفیکیشن دا مطلب نه دی چې تاسو ماسکونه ماتوئ مونږ شایسته سویل غواړي بریک طرف ته بځو اسیم صاحب دوی د خبره واورئ سر زه خو دې خبره سره ډیس اګری کوم ځکه چې کله ایڈمنسټریشن یو نوټیفیکیشن کې هغې خامخا څه ویلي دي او چې په دې حالات کې کله دا نرسز په داسې پریشرایز کي یو خو خلک چې دی هغه کووډ نه دغه د اسپیکټ شوي دي بل دا داسې نوټیفیکیشن کېږي هغې کې انسان خو یو ویلي نه وي هغه خو ډیموټیویټ کېږي او ډیمورلایز کېږي دا خو پکار دي چې مینجمنټ ته دې لپاره स्ट्रेटजी जोड़ की खलक څنګه استعمالي البته تاسو چې دغه کې اډیټ دی دغه شروع کی دې خو ډېر دغه طریقې دي دا خو دا اسیم صاحب دوی دا خبر اوري او که مسلې نو عمل درآمد په وکي که څه کمې پیښې وي نو تاسو کوي مونږ سره وخت کمې د اسیم صاحب جی زه یو لاست دغه کوم د نرسنګ ډپارټمنټ ډېر زیات افورټس دي او ډېر زیات سرویسز دي مونږه اکنالج کوو مونږ نن هم میټینګ د دې لپاره کړې دي مونږ د دې میټینګ نن هم د دې لپاره کړې دي چې څه کمې پیښې دي چې هغه مونږ ورته پوره کوو ټیک شو په لیمیټډ ریسورسز کې مونږ کوشش کوو چې یو نرس هم بغیر ماسک او بغیر چې کوم دی پروټیکشن پاتې نشي دا زموږ ریسپانسبিলিټي ده دا موږ پوره کوو صحیح تاسو ډیره مهرباني سیم صاحب شایسته جدون دواړو چې پروګرام کې موږ سره شرکت وکړو په دغه مهمو خبرو کې نن تاسو واورید چې یقینا د پیرامیډکس یا د نرسانو یا د ډاکټرانو قرباني چې کوم دینو هغه موږ منو په هر فورم باندې موږ منو چې هغه دغه کورونا وایرس خلاف په فرنٹ لاین دی ډیوټي کوي بیا اوس د حکومتونو دغه اسپتال انتظامی ذمہواری جوړیږي چې دغه خلکو خیال وساتي امید لرم چې دغه مسله به حل شي پروګرام کې وړي شنته مې وخت شوی جی کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی کې یو طرف ته د کورونا مریضانو په شمیره کې ورځ تر بله اضافه کیږي بل د بریک نه وړاندې یعنی د دمې نه وړاندې تاسو خبره واورئ چې کوم LRS کې د نرسز یا د پیرامیډکس په مشترکه یو احتجاج کړو د انتظامیې مطابق چې کوم د هسپتال ده چې هغوی ته N95 ماسک کټس یا دغه رنګې نور حفاظتي سامان نه ورکولی کیږي بل طرف ته هسپتال خبرې د انتظامیې خبره هم تاسو واورېده چې داسې هیڅ قسمه څه کمی نشته دی خو د هسپتال چې هم دغه سټاف دی دا د دې استعمال په هغه توګه باندې نه کوي چې کوم پکار دی یقینا چې دغه دواړو ذمہواري جوړیږي چې دغه مسله حل کړي خو بل طرف ته اوس موږ ګورو چې کوم لاک ډاون کې نرمي شوې وه په اختر کې او په د اختر د پسته موږ ګورو چې عام معمول ژوند چې کوم دی نو هغه روان دی کیږي دغه خلک بهر راوتي دي کورونه لاک ډاون او د کورونا کیس شمیره چې کوم هغه تیزی سره نه روانه چې کوم اوس تیزی سره لګیا ده روانه ده او خلک زیات افیکټ کیږي د دغه لوجې د کورونا وایرس لوجې او خلکو ته هم دغه مسله جوړه شوې ده چې څومره هم خلک افیکټ کیږي نو هغه اسپتال ته راوستلی شي په اسپتال باندې بوج هم سیوا کیږي د هغې په وجه باندې که موږ وګورو په خیبر پښتونخوا کې یا په پېښور کې دغه چې څومره لوی لوی هسپتالونه دي که هغه LRS دی که هغه حیات آباد میډیکل کمپلیکس دی یا که هغه خیبر ټیچینګ هسپتال دی دغه درې واړو هسپتالونو کې چې کوم دی نو مخصوصه واډونه جوړ کړی شوي دي آیسولیشن چې کوم هم د کورونا وایرس نه متاثره تن وي نو هغه دغه هسپتالونو ته
راوستلی شي. بیا د وینټیلیټرز کمې، بیا دغه رنګې نور بنیادي سهولیات کمې. یقینا چې دا وبا ډېر یو دم راله په دغه نړۍ باندې او په خاص توګه باندې پاکستان معاشي حالات سره یا نور چې څومره د صحت حوالې سره بنیادي سهولیات دي، وینټیلیټرز دي، هغې دپاره تیار نه او نه تر اوسه پورې چې کوم دی نو هغه دی، ځکه چې لګیا دي اوس هم دغه هسپتالونو باندې لوډ سیوا کېږي، رش پې سیوا کېږي. څومره هم اول تنانو هغه به هسپتال ته راوستلی شي، اوس په خپل کورونو کې لګیا دي کورنټینا کولی شي. اوس د بیډونو کمی چې کوم دی نو هغه د خیبر پښتونخوا په مختلفو هسپتالونو کې راځي او یقینا چې کیدی شي الله دې نه کړي چې دغه لوډ یا دغه چې کوم دی نو نور هم سیوا شي. ډاکټر رضوان کونډي موږ سره ټلیفون لري موجود دی، نه پوښتنه کوو چې آیا څومره بیډونه کمی دي او هسپتالو شمیره د هسپتال ته د خلکو راتلونکو شمیره چې کوم د کرونا نه متاثره دي څومره په تیزۍ سره روانه ده؟ ډاکټر صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رضوان صاحب دا راته وایي چې څومره بیډونو کمی دی، کومو هسپتالونو کې څومره به نور پکار وي، ځکه چې د کرونا وایرس نه متاثره کسانو شمیره کې خو ورځ تر بله اضافه کیږي؟ جی زه به لږ زړه خبره وکړم. تاسو ته پته ده چې مخکې به بار مونږ د عوام نه دا ریکویسټ کولو، دا ډیمانډ مې کولو چې تاسو ته کوم احتیاطي تدابیر ګورنمنټ له طرف نه یا ډاکټرانو له طرف نه فایدلی شي په هغې باندې عمل وکړلی شي. ځکه چې مونږ دا کوم نن وخت راغلی دی، دا وخت مونږ ته ښکارېدلو چې دا وخت دا ټایم به دلته کې راځي، ځکه چې کوم ډایرکشن عوام ته ورکېدلو په هغې باندې هغې عمل نه کولو، هغه لاکډاون تاسو وکړو چې هغه دلته کې سکسسفل نه و. نو نن داسې حالات شروع شوي دي چې زمونږ د پېښور په د مین هاسپټلز کې چې د بیډ نه میلاویږي، یو هسپتال د بل ته ریفر کوي، بل د بل ته ریفر کوي. او د یو څو منټ مخکې ما یو نوټیفیکیشن هم کتو چې کوم زمونږ د حیدرآباد میډیکل کمپلیکس یو انیشیټیو اخیستی و د پلازما ټرانسفیوژن والا، او په هغې باندې هم دونه زیات رش او دونه بوج سیوا شو چې هغې اوس نوټیفیکیشن وکړو چې زمونږ دا کوم پلازما دی دا به صرف د حیدرآباد میډیکل کمپلیکس مریضانو دپاره. مطلب زمونږ په خپل هسپتال کې دونه پیشنټ پیدا شو چې زمونږ د نور هسپتالو ته نشو ورپوره کېدلی. داسې که تاسو بیډز حساب لګو نو د هر هسپتال کې چې کوم بیډز دي د کرونا لپاره سپیسیفیک دي، هغه بیډز موږ سره ختم شوي دي. زمونږ سره آی سی یوز کې چې کوم وینټیلیټرز پراته دي، هغه وینټیلیټرز چې کوم دي هغې باندې مریضان پراته دي، هغه موږ سره کمی ده، موږ سره هغه الریډي اکوپاید دي. نو دغه ټایم و چې موږ بار چغې والې دغه عوام ته موږ بار ریکویسټ کړو چې خدا را د احتیاطي تدابیر باندې عمل وکړو، ځکه چې انکیس دا شیز دلته کې لوکل سپریډ سټارټ شو نو زموږ د صوبې هسپتالونو دونه کیپیسټي نشته ده چې کوم د ډبلیو ایچ او مطابق دلته کې سټینډرډ یا ټریټمنټ پکار دی. یعنې اوس که پېښور کې موږ دغه درې واړو غټو هسپتالونو خبره وکړو، دلته کې نور بیډونه نشته د کرونا مریضانو لپاره؟ ایکچولی داسې وي چې زمونږ بایجان د لاکډاون ډیمانډ بار کو هغې فایده دا وي چې ستا سره دونه ان بلک دونه زیات پیشنټ نه راځي. مطلب تا سره پیشنټ راځي، هغه ته ایډمټ کوي، هغه ټیک کېږي، تا سره نور راځي، نو دا یو سایکل چې کوم دی دا روان دی. ګوره چې څنګه د دې د هارډ امیونټي خبره کوي چې دې کې خو به هر یو کس چې کوم دی انفیکټ کېږي، خو دې کې بس سیریس راځي، څه به چې کوم دی نارمل پیشنټس وي هغه په کورونو کې یا په هسپتالونو کې نارمل وارډ کې به ټیک کېږي، واپس به ځي. نو د لاکډاون دا فایده موږ ته راشي چې موږ ته لږ ټایم راکړي، او ټایم سره دا فایده تا ته راشي چې کوم سیریس مریضان هغه ټریټ شي او هغه ته بیا واپس کور ته لېږلی شي. ډاکټر صاحب خدا نخواسته اوس لګیا دي دا تعداد سیوا کېږي، 1 لک نه سیوا ټول پاکستان کې سیوا شو، خیبر پختونخوا کې هم تقریبا 13,000 نه سیوا دي، 16,000 ته تقریبا چې کوم دی نو رسېدلي دي. نو اوس تاسو څه ګڼئ چې دا مریضانو تعداد کې خو اضافه کیږي، بیډونه دلته کې کم دي او هر هسپتال کې یو مخصوصه لیمیټډ ځای دی، خدا نخواسته که چېرې داسې ایمرجنسي وشو نو بیا به مخکې څه کیږي؟ لکه تاسو افغانستان حالات وګورئ، تاسو نور داسې ملکونو حالات وګورئ چې کوم هلته کې حالات جوړ دي، نو خدا نخواسته دلته هم راتلی شي. زمونږ په نظر کې د دې حل دپاره 2-3 طریقې دي چې هغې باندې که عمل وکړلی شي نو انشاءالله چې حد پورې موږ په دې وبا باندې کنټرول راولو. یو خبره خو دا دی چې څنګه نن حیدرآباد میډیکل کمپلیکس ایډمنسټریشن په دې مجبوره شو چې هغه پلازما د نور هاسپټل ته نشي ورکولی، هغه زموږ د خپل د هاسپټل پیشنټس هم نه پوره کېږي. داسې د دې دپاره چې څونه ډیولپمنټل فنډز دي هغه په دې ټایم باندې دی، هغه په کار. جی رضوان صاحب کال ډراپ شو، کوشش کوو تاسو خبره واورېده چې هغه حالات چې نن کوم په افغانستان کې جوړ شوي دي
چې ځای نشته دی. خو دا ناخواسته که دغه حالات دلته کې هم رالو نو بیا به حالات ډېر زیات خرابېږي ځکه چې موږ ګورو دغه ډاکټران دي که دغه پیرامیډکس دي که څومره هم د صحت شعبې سره تړلي خلک دي هغوی دا وایي چې څومره هم خلک په خپلو کورونو کې کېناستېدی شي څومره هم د بغیر ضرورته بهر نه روځي یا په احتیاطي تدابیرو باندې عمل درآمد کولی شي نو دې سره به دغه کرونا وایرس مریضانو یا دغه نه متاثره کسانو په تعداد کې شمیره کېږي دغه وایرس په چې کوم دی هم کنټرول کېږي. بل هسپتالونو کې هغه رنګ سهولیات نشته دی ځکه چې ښه ډیولپ ملکونه که هغه امریکا ده که هغه نور ملکونه دي نو هغه د دغه وایرس ته چې کوم دی نو حق حیران و پریشان و هغوی ته هم چل نه ورتلو چې دغه وایرس باندې اوس کابو څنګه ومومو تر اوسه پورې پې کار روان دی خو د هغې ویکسین چې کوم دی نو هغه هم تیار نه شو. لهذا که مونږ غواړو که مونږ دا کوشش وکړو چې ټول په خپلو کورونو کې کینو په بغیر ضرورته بهر ته نه روځو نو د دغه ډاکټرانو یا د دغه طبي عملې خبره چې بیا په هسپتالونو باندې هغه رنګ نه جوړېږي. بل طرف ته که مونږ وګورو نو د نورو بیمارو چې کوم عام روټین کې کولډ ډیزیز چې کوم ورته ویل کېږي هغې علاج دپاره به دلته کې هسپتالونو ته راتلو نو اوس هغې له وجې هم دغه کرونا وایرس له وجې هم هغوی هسپتالونو ته چې کوم دی نو هغه نه راځي. کوشش کوي چې خپل کور کې وشي یا ټلیفون په ذریعه باندې چې ډاکټر سره رابطه وکړي یا دوايانې استعمال کړي او خپل وخت چې کوم دی نو هغه تیر کړي. رضوان صاحب سره موږ رابطې کولو کوشش وکړو هغوی چې کومه خبره وه هغه هم تقریبا کافي وه چې کومه مسله ده بیډونو کمی هم دی. اوس حکومت ته پکار چې مخکې نه پلانینګ وکړي ځکه چې څه وخت هم خدا نخواسته ایمرجنسي راتلی شي. په دغه حوالې سره موږ د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه صاحب سره هم د رابطې کولو کوشش وکړو خو هغوی چې کوم د ټلیفون اوچت نه کړی شو چې آیا را روان وخت دپاره یا داسې سختو حالاتو دپاره خیبر پښتونخوا حکومت سره څه پلانینګ دی. کتونکو پروګرام مو ختم شوی دی. الله پامان.